دا کتاب دی الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل لامام ابی الحسنات محمد عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ چې متوفا دی 1304 کی وفات تے دا دی ہندوستان غټ عالم حنفی المسلک سره تعلق تے پدمانی تعلیق کر دے تحقیق کر دے تخریج کر دے دے نصوص و عبدالفتاح ابو غدہ دے دے صفحہ دا 103 نو سغا مخکنی سبق تے چې هغه سره مربوط دا سبق هغه دا دی وفي التوضیح شرح تنقیح فإن كان تان مجملا کدیوی تان دغه جارح مجمل دی نو لا يقبلو وإن كان مفسرا بلکہ دا عبارت ویلے لاندې عبارت تے وفي بنایا شرح الہدایہ بنایا شرح ہدایہ کی وی فی باس شعر المیت میتتی باغا پبارہ دی ویختو دی مڑ جانور مر ہوا جانور چوتوی خواہ مرشے جانور دیگه د شعر په تخت باندې پاغه باب کې چې د شرح هدايه بنايه کې ذکر کوي لکه هغه دا دی وی الجرح المبهم غیر مقبول عند الخزاق من الوصولین هغه جرح چې هغه مبهم ده هغه غیر مقبول ده هغه قبول نه ده عند خزاق من الوصولین د وصولین یعنی ماهرین په نظام خزاق خازق ته خازق طبيب څه ته وي انتهائی ماهر ماهر اصولین چې دی هغه په نظام جرح مبهم قبول نه ده انتها منسو د عبارت دغه ځې پر ختم شو اے وفی ایزن فی باس سور القلب او په دغه کتاب کې دارنګې په باس ته سور القلب کې هم چې دی او دا خبره ذکر کړ نقلا ان تجدید القدوری چې هغه نقل شوی د تجدید القدوری نه هغه سوی وی الجرح المبهم غیر مقبول غیر معتبر الفاظ بدل دی الته غیر مقبول عند الخزاق من الوصولین عدلت جرح مبهم غیر معتبر دا وفي مرات الاصول شرح مرقات الاصول دا کتاب دے پدې کې وای چې ان کان التاعن کچتوی غتان کون کې تان کون کې پراوی د حدیث معنی نو فمجمله دغه مجمل هغه نحو هغه داسته مجمل داسته چې ان الحديث غیر ثابت او مجروح او متروک او راویه غیر عدل نو لا يقبل تانی مبهم دي توخه یعنی فمجمله دغه مجمل دا دی چې نحو ان الحديث غیر ثابت کہ بھائی حدیث ثابت نہ دے یا مجروح تے یا متروک تے یا راوی غیر عدل نو لا يقبلو نو بیا قبول بنی وی ومفسره اک مفسر دغه بسنګ بما اتفق علی کونه جرحا اے په سبب دغه چې پاغه اتفاق کړي پکې دل دغه د جرح شرعا والتعین ناسخ اور تان کون کې هم خیر خوا دے نو جرح نو دا شی دی کا ومفسره بما اتفق على كونه جرحا شرعا والتعین ناسخ ومفسره جرحا د تفسیر بیا شی دی بیا جرح دا والا اکدغه سنوي دغه عبارت بالا مذکوره چې موږ دغه سنوي نو فلا بیا دغه وفي فتح الباقي شرح الفیه العراقی دا کتاب دی او دا دغه شرح ده هغه کې دا وی لکه ان د ذکر القول الاول قول اول په ذکر په وخت کې وی من الاقوال الاربعه چونکه په جرح باندې سلو قولونه دي نو قول اول په باب کې وی قال ابن صلاح انه ظاهر مقرر في الفقه واصوله دا خبر ظاهره ده او دا ثابت ده په فقه او اصول فقه کې وقال الخطيب خطيب بغدادي انه الصواب عندنا او دغه خبر درسته برابر د اعظم په ځمانه وین د قول رابع او وی د قول رابع په ضمن کې وی چې اختاره القاضي بکر باقلانی چې هغه قبول کړي دي مختار کړي پسند کړي دي قاضي بکر باقلانی دا پسندیده کول دي ونقله عن الجمهور او دا خبره نقل کړ جمهور نه هغه دا دي هغه ولما كان هذا مخالفا لما اختاره ابن صلاح من كون الجرح المبهم لا يقبل قال جماعه منهم تاج الدين السبكي چون ولما چونکه كان هذا مخالفا لما اختار ابن صلاح چونکه دا مخالف ته دی نه چې هغه مختار کړ دی هغه مذهب ابن صلاح لکا دا من بیانی دی من کون الجرح المبهم یعنی کېدل د جرح مبهم لا يقبل قبول نه دی نو قال جماعت یو جماعت ویل چې هغه جماعت کې تاج الدین سبکی دی او له هذا قول مستقلا دا مستقل چې دی قول نه دی یعنی حل قول پر بل تحریر لمحل نزاع بلکہ دا چې حل دی حل کون کې د محل نزاع لپاره کیوں
هغه وی ځکه اذ من لا يكون عالم باسباب ما، پر هغه سړی چې هغه عالم نه وي په اسباب د جرح او تعدیل نو لا يقبلان منه، دا دواړه دغه نه قبول نه دي، لا باطلاقه ولا بتقیید، نه مطلقاً او نه مقیدا لقب. کیوں؟ ځکه لأن الحكم على الشيء فرع تصوره، ځکه حکم په یو شی باندې دا فرع تصور دغه شی ده، یعنی دغه تعبیر وی لکه ای فن نزاع فی اطلاق العالم، پس نزاع په اطلاق د عالم کې ده دون اطلاق غیره، په اطلاق د عالم کې نزاع ده، اطلاق د غیر کې سر نه نزاع شته نه، هغه کې څه اختلاف نه کې د اصول فقه خبره معتبر نه ده. وفي فتح المغیث دا امام سخاوي کتاب دی ښا، دا په 18 رضو کې په حرم کې دی لیکلو. اند ذکر قول رابع، چې هغه قول رابع په ذکر په ضمن کې وای اختاره القاضي بکر باقلانی، چې هغه پسندیده قول دی د بکر باقلانی و نقله هغه نقل کړ جمهور نه، واختار الخطيب ایضا خطیب بغدادي هغه پسند کړی، وذلک بعد تقریر قول الاول الذي صوبه، او دا پس د هغه نه چې هغه ثابت کړ د قول اول الذي صوبه چې هغه درست ګڼل شوی دی، درست سمجای. وبالجمله حاصل کلام دا هذا خلاف ما اختاره ابن صلاح، دا خلاف دی هغه دی چې هغه پسند کړ د ابن صلاح رحمه الله، هغه کوم دی فی کون الجرح المبهم لا يبهم، چې هغه جرح مبهم بچ هغه قبول نه ویل، ولکن قد قال ابن جماع، لیکن ابن جماع ویل چې انه ليس قولا مستقلا، دا یو مستقل قول نه دی بلکې دا دی حل یو ذریعہ ده، بل هو تحقیق لمحل نزاع وتحریر له، مخکوم دی بلکہ دا تحقیق دے محل نزاع او تحریر دے، یعنی مطلب دا دے حل کرنے کے لیے، حل قول پا دے. ولی اذ من لا يكون عالما بالاسباب، پر آغا سڑے چا عالم پا اسباب سے لا يقبل منه جرح ولا تعدیل، نہ بدے غن جرح قبول بھی نہ تعدیل، لا بالاطلاق ولا بالتقیید، نہ مقیدا نہ مطلقا. ومثل هذه العبارة في كتب اصول الفقه واصول الحديث وكتب الفقه كثيرة لا تخفى على مهارة الشرعية، او په مثل دغه سی عبارت داسې عبارتونه په کتابونو د اصول فقه کې، په اصول حدیث کې او کتب فقه کې کثیرتون دا دومره زیاتی لا تخفى على مهارة الشرعیت، په ماهر د شریعت باندې دا مخفي نه دي، هغه ته پته لګي لکه وکلها شاهدتون، او دا ټول چې شاهد دي گواه دي علی ان عدم قبول الجرح المبهم، چې جرح مبهم قبول والے عدم، یلا ان عدم قبول منه نه قبلول جرح مبهم هو صحیح النجیح، او دغه صحیح خبره ده، دا کامیاب ده، او دا مذهب د حنفیو دی او اکثر محدثین دی، چې یو پاکی شیخان دی اور اصحاب سنن اربعه دی، بخاری مسلم او سنن بربا، و انه مذهب الجمهور وهو قول المنصور، دا مذهب د جمهورم دی اور دا معتبر او منصور قول دی، منصور منصور مدد والا دی. ومن الناس من ظن، بعض خلق چې ګمان کوي چې جرح مبهم يقبل من العارف البصير، چې جرح مبهم قبليږي د عارف نه چې هغه پیژندونکي او بصارت والا وي، ونسبه الى الجماهير، او د دې خبرې نسبت جمهور ته کړ دی، وانه صحيح عند المحدثين، او دا خبره صحیح ده د محدثین په نظمانه او د اصولین په نظمانه. وقد عرفت، او تاو پیژن چې قول دی ابوبکر باقلانی وجمع من الاصولین، او دارنګ دی جماعت اصولین نه، هو ليس قولا مستقلا، بلکې قول مستقل نه دی محکم، بلکې قول یعنی حل د نزاع لپاره دی، ولا تغییر قول مستقل. بهر منګه فرض کو چې دا قول مستقل دی نو لا عبرت به، دغه اعتبار نشتی، ولی بحذای مذهب النقاد المحدثین، په مقابله د مذهب د هغه ناقدون کې چې محدثین ناقدین دي، یعنی ماهر خلق دي، دغه په مقابله کې دا هیڅ ته هغه څوک دي هغه ناقدین چې بخاری مسلم دی او غیرهما دغه ائمه المسلمین دي.